جی قدرمنو کتونکو یو ځل بیا هر کله ما تاسو ګورئ د پښمنۍ خصوصي خپرونه او زما یقین دی چې د رمضان مبارک حواله سره چې کوم معلومات تاسو ته مفتي صاحب درکوي نو به تاسو ډیر معلومات ترلاسه کوئ. مفتي صاحب د بریک نه مخکې کوم تاسو سوال ته جواب تاسو راکړو خدای سره تړلی سوال بلو چې یاره ډېر خلک وخت پاس کوي او روژه لنډوي نو وایي چې یاره فلم ګورم چې په دې وخت پاس شي. نه ته یو شی پکې تاسو پرېښود چې خوب کوي یا فلم ګوري. خوب پکې بالکل ځکه زیات ټول ورځ وده مې که او خوب خو ښه خبره دا ولې چې خوب خو که سړی وده وي نو د غیبت نه سړی په امن وي، د بدنظري نه په امن وي، غلط سوچ نه په امن وي، خو چې د لمونځونو وخت پکې خراب نه شي، د لمونځ په خپل ټایم باندې وکړي او د لمونځونو وخت هم او بل دا چې تا کومه خپله ډیوټي ده او کومه ذمهواري ده ولې چې قرآن پاک کې یا حدیث شریف کې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې کله فرض لمونځ کوې نو د هغه نه فوراً بعد چې تا باندې کوم بل فرض رالو هغه د حلال روزي تلاش دی نو ستا خپل کاروبار خپل چې کوم روزګار دی هغه فرض دی او هغه چې کوې نو په هغه باندې تعالی اجر میلاویږي، ثواب میلاویږي. نو خوب ښه خبره د سړی د خوب کې ولې چې رسول الله صلی فرمایي ولنفسک علیک حق ولعینک علیک حق، د نفس هم په تا باندې حق دی، د سترګو هم په تا باندې حق دی، نو پوره خوب کوه. خو خوب دپاره خو موږ سره ټول کال دی او خوب دپاره خو موږ سره چې ماخوستن تراویح وکړي پشمني پورې هم ته خوب کوی شي. خبره دا ده چې تا دا وخت قیمتي سوره کو ولې چې روژې میاشت خو دا خو د لوټلو میاشت ده او دا خو به 11 کاله پس ته خدای خبر څوک به ژوندی او څوک به مړي چې بیا موږ ته دا وخت میلاویږي. نو خوب بد نه دی لکه زه دا نه وایم چې خوب د خلک نه کوي، خو خبره دا ده چې خوب دوره کوه چې کوم تا ته ضرورت دی. او دا خبره غلطه ده چې د ورځې ټوله ورځ ته په خوب تېره کړي او شپې ټوله شپه کرکټ کیلی پشمینی ټیم پورې، او دا خبره غلطه ده چې د ورځې ټوله ورځ ته په خوب تېره کړي او د شپې بیا کښېنې کرم بورډ ته یا هغه بل شی څه ورته وایي هغه د بلیر گیم دی، یو کرم بورډ دی، یو بل څه شی دی هغه او ډېر څیزونه دي نو هغه ته کښېنې بیا ټوله شپه په هغه باندې لګیا نو د شپې خوب نه کولی چې شپه الله پاک د خوب دپاره پیدا کړې ده او ورځ الله پاک د کارونو لپاره پیدا کړې ده. نو ښه خبره دا ده چې سړی په روژې په میاشتې کې د شپې قیام لکه تراویح دي، ختم دی یا دلته شکر دی د الله مهرباني ده چې داسې جماعتونه دي چې هغې کې 1 غنټه تراویح، داسې دي چې هغې کې 2 غنټې، داسې دي چې هغې پشمني پورې لګیایي. نو چې څومره سړی زیات قیام اللیل وکړي او څومره سړی زیات د قرآن پاک تلاوت وکړي ښه خبره ده. دوم سوال چې کوم دی چې فلمونه دي یا یوټیوب دی یا انټرنیټ دی وغیره نو هغه کې به زه دا وایم چې که چېرته یو سټوډنټ دی یا یو کس دی چې هغه ته دې شي ضرورت دی او د علم حاصلولو لپاره د سبق په خاطر باندې یا د سټډي یو حصه ده او د ګوري هغه څیزونه نو بیا ټیک دی، بیا خو هغه کې څه شریک اباحت نشته، په شرط دی چې په فلم کې دننه فحش، ګانا، میوزک وغیره دا څیزونه نه وي. او چې کوم ایجوکیشن سره ریلیټډ فلمونه دي نو هغه صرف کمنټري، هغه یو هسټري، په هغه کې دا څیزونه نه وي، هغه کې نه ډانسونه وي نه په هغه کې ګانې. خو چې کله یو فلم داسې فلم دی چې هغه صرف یو فیک دروغ او یو صرف د بل چا پنګه پښتو کې ورته څه وایي پیښې ورته وایي که نه د بل چا پیښې کول دی، لکه فلم کې خو حقیقت هېڅ نشته. فلم کې خدا دی چې یو سړی راشي د بل پیښې کوي، د بل نقل اتار کوي، نو هغه خو هغه د بل سړي نقل اتار کوي، د هغه وینا، د هغه خبرې، د هغه ایکټینګ کوي او ته ورته ناست یې او ته اپریشیټ کوې. نو نقل اتار کول دا په خپله یو ګناه ده. بیا په هغه کې ډانس دی، بیا په هغه کې د زنانو چې کوم نن سبا خو الله دې معافي وکړي چې کوم اورو چې نن سبا خو فحش فلمونه ډېر زیات دي په نسبت روغ فلمونه څوک ګوریم نه چې څومره فحاشي پکې زیاته وي. نو دا څیزونه چونکې دا غیر شرعي امور دي نو هر هغه شی چې هغه په شریعت کې جایز نه دی که په سکرین ګورې هم حرام دی، که په سینما کې ګورې هم حرام دی، که په موبایل کې ګورې هم حرام دی، که په لیپټاپ کې ګورې هم حرام دی. روژه ورسره خرابېږي او روژې خرابولو مطلب دا وي چې د رمضان مبارک کوم ثوابونه چې الله او رسول د هغې وعده کړې ده هغه ثوابونه سړي ته نه میلاویږي. لکه دا نه چې دی سره روژه ماته شي
روژه ماتیږي نه. خو دا دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې ماښام ته تش بس لوږه او تنده په لاس ورشي، د هغې نه پس ته هغه د رمضان المبارک چې کوم ثوابونه دي هغه میلاو نه شو. او ثوابونه څومره دي؟ لکه د یوې روژې دوره ثواب دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو روژه سړی وساتي د هغې دوره ثواب دی چې 15 کاله دا سړی د جهنم نه لکه لرې شي یا د جهنم اور د ده نه لرې کړی شي. یو بل حدیث کې راځي رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې یو روژه سړی وساتي نو د هغې دوره ثواب دی چې د جهنم او د ده ترمنځ دوره خندق یو دیوال جوړ شي لکه اسمان او مځکه چې دی دوره غټ دیوال. مطلب دی چې نه سړی ړنګوی شي، نه سړی پار کوی شي، او نه سړی نه اور د هغه نه راوتی شي. نو دا ثوابونه ټول په دغو څیزونو باندې ختم شي او په دغو څیزونو باندې دا ثوابونه ضایع شي. لہذا یو سړی که ټوله ورځ ته وږی تږی د روژې مقصد هغه صرف دا نه دی چې یو سړی د ټوله ورځ ته وږی تږی، بلکې روژه یو عبادت دی. او عبادت هغه شي ته وایي چې د الله د حکم او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم د طریقې په مطابق وشي. چې کله ته روژه د روژې غوندې ونیسې نو بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي چې للصائم فرحتان، روژهدار دپاره دوه خوشحالۍ دي. یو خوشحالي هلته چې کله دی روژه ماتوي نو دلته کوم درته روحاني یو سکون، یو سرور، یو خوشحالي میلاویږي او دا سړی وایي چې شکر دی یا الله چې نن چې روژه ده چې دا مې پوره کړه. او دوم رسول الله صلی فرمایي چې کله د سړی د قیامت په ورځې به الله سره میلاویږي، حساب کتاب ته به ځي، نو هلته چې د دې روژې کوم ثواب به دی وویني نو دلته به دته ډېره زیاته خوشحالي میلاو شي او به وایي چې یاره دا ګوره څومره غټ کار مې کړی، شکر دی چې ما روژې ساتلې دي. نو دا خو ظاهره خبر ده چې مؤمن زندگی خو ډېره قیمتي زندگی ده او هر سړی یو ورځې به خامخا مرو، آخرت ته به ځو، الله ته به زمونږ پیشي کېږي. نو ولې نه چې دا دنیا لکه مونږ وایو که نه چې دنیا آخرت کې کھیتی ہے، ولې نه چې دغه دنیا کې مونږ هغه عبادتونه، هغه څیزونه، هغه شیونه حاصل کو آخرت لپاره تیاری وکړو. آخرت لپاره تیاری. مختصر دا وجه وخت ختمیږي د افطاري حوالې سره وایي چې یاره چا باندې افطاري وکړي ډېر زیات ثواب دی که په یو کجوره دی ولې نه. نو مطلب د ګاونډي مطلب زموږ په ګاونډ کې د یو سړی دی د هغې تپوس کولو یا هغوی ته څه لیږل یا یو مسافر ته افطاري ورکول د دې اهمیت راته مختصر ده ووایي. د رمضان چې کومه میاشت ده یا روژه دې ته شهر المساوات وایي. شهر المساوات مطلب دا دی چې د یو بل په حال ځان خبرول او د یو بل سره خپل شی شیر کول یا د یو بل مدد کول. نو رسول الله صلی فرمایي چې کوم سړي چاته روژه ماته ورکه هغه سړي روژه ماته کړه نو د هغه سړي د روژې چې څومره ثواب دی د هغې برابر ثواب به الله پاک تا ته هم درکړي. او هغه روژهدار ته دا وایي چې بهی ته خفه کېږه مه، ستا د ثواب نه به هېڅ نه کمیږي بلکې تا ته به پوره ثواب میلاویږي، هغې کې به کمی نه راځي او دې سړي ته به الله پاک پوره ثواب ورکړي. د بعضې علاقو کې داسې وي چې هلته لکه زمونږ ګاونډیان دي نو چې کله هم ته د روژه ماتي مطلب دا نه دی چې خامخا به ته یو سړی غواړي چې هغه سره کجوره نشته، هغه سره روژه ماتي څه نشته، نه روژه ماتي هر چا ته کوی شي. خپل یاران دوستان وغواړه روژه ماتي دپاره، خپل ګاونډي ته ورکه، خپل جومات کې د امام دی، مدرسه د هغه کې طالبان دي، حافظان دي، په محله کې د غریب سړی دی. او دام ضرور نه ده چې ته به خامخا سرې چرګې تکې پلاونه بریاني ورکې، نه چې هر څه د وس رسي هغه ورکه. صحابه کرامو لکه دا تپوس وکړه چې یا رسول الله مونږ خو د هر سړي وس نه رسي چې مونږ چا له روژه ماتی ورکړو. نو رسول الله صلی فرمایي چې صرف یو ګونډ شودې یعنی یو غړپ شودې یا اوبه خو چاته ورکوی شي که نه، دا خو ډېر معمولي شی دی. او بل حدیث کې رسول الله صلی عایشې صدیقې ته وفرمایل چې ولو بشق تمرتین چې تا سره یو کجوره دا یو کجوره نیمه که نیمه هغه له ورکه، نیمه ته روژه ماته که نیمه هغه له ورکه. په دې نیمې کجورې هم د جهنم نه ته ځان بچ کوی شي، خو چې صرف سړی کوي او دې دپاره همت پکار دی، نیت پکار دی، اراده پکار ده. ډېره مننه مفتي صاحب، نن هم تاسو ډېرې ښې خبرې ډېر ښه معلومات زموږ کتونکو ته وکړه. ستاسو د راتګ ډېره مننه مفتي صاحب، ډېره مننه. جی قدرمنده کتونکو، دا د نن ورځې د پېشمني خصوصي خپرونه او تمه لرو چې د مفتي عزیز الرحمن صاحب د خبرونو به تاسو معلومات اخیستي. زموږ کوشش هم دا چې د رمضان مبارک په دې ډېر اهم میاشت ده، د عبادتونو میاشت ده او څنګه مفتي صاحب خبرو کړ دا راله چې د لوټ میاشت ده، تاسو ثوابونه لوټ کولی شئ. نو وخت
ځای کول نه دي پکار او مطلب دا دی چې رمضان مبارک دی کې کاغه نفلونه دي که روژه نیول دي که د غریب سره مرسته کول دي دا ټول پکار دي چې موږ ډېر ثوابونه وګټو. قدرمنو کتونکو د نن ورځې د خپرونې وخت پای ته رسي که الله زندګي راکړه نو سبا به یو ځل بیا تاسو درنه خدمت کې حاضرېږو. تر هغه وخته پورې په الله سپارم خپل کوربه زمرد بنوي ته اجازت ورکړئ د الله په امان.